موجوده حکومت هم د ګرانۍ هغه تسلسل جاري ساتلی دی. دوی خو اوس عوامو ته لکه دا پالیسي اختیاروي چې یاره دا معاهدې هغه کړي وي د مخکې نه او دا یې کړي وي هغه یې کړي وي که نه خو دا دغه خبره ځکه چې ده معاهدې کړي وي تاسو ولې د حکومت بیا تنګه او پرېږدئ د حکومت بیا پرېږده چې دا 2 کاله دې پوره کړي چې د عوام ووټ کله ورکړی دی دا خو یو دیر نواله ته د کراچۍ په څنګ باندې اوښتی یو سیلاب و. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یاز احمد سټار یم. د پاکستان په موجوده او معاشي حالاتو باندې راسره د ملګري دغه څو کمنټس واورئ. سلامونه. پی ډي ایم نواله تر اوسه پورې پاکستان کې د کوم حکومت چې اوس هم روان دی نه د عوامو دپاره دوی څه خاص پالیسي جوړه نه کړله او د عوامو غم نه لري. دې شاته څه کاس کیدای شي؟ دا خپلو مفادو لپاره سړی لګیا دی. مسله دا چې هر سړی خپلو مفادو لګیا دی. یعنې که نیشنل پارټۍ څه ومه د پي ټي آی طرف ته چې اوس سوچو کېدای شي چې دا کوم ظلمونه شروع کېږي نو موږ ډېره غواړو هر سړی زور دی بل طرف ته کوي چېرې دوی سره ظلم کېږي. پي ټي آی مقبوله پارټي ده او که نه ده؟ دا خو غټه پارټي ده پاکستان کې نمبر 1 چې کومه دی اوس په فعل حال باندې 2000 غالبا د 13 نه راځي خو چې کوم دی 2013 چې کله سټارټ 2013 کې لګېدلې نو دا پارټي چې کومه دی په پاکستان کې په 1 نمبر راواره ده. پي ټي آی هم تقریبا 3 کاله حکومت کړی د نورو په نسبت سره د هغې حکومت څرنګه و؟ د هغې په دې ټول د 65 نه چې کومه دی چې سوچ وکړي نو په دې 3 کاله حکومت په شانتي به څوک ونه کړي ځکه چې مواد به راتل هغه به څنګه تقسیمېدل د هغې هغه اختصاص پروګرام چې کوم هغه بیا څنګه تقسیمېده او بیا به دا وړه ښکاره چې کوم دی راتلل دا به په پټو باندې تقسیمېدل. هر یو شی چې کوم دی عوام داسې ډاډه شوي لکه په کور کې چې سړی چوکیدار ونیسي داسې ډاډه شوي. کرپشن فری پاکستان په کم دورې حکومت کې تا ته په نظر راځي؟ کرپشن خو دا یو سړی نارې وایي ولې 3 کالو کې لکه مسله چې دا واورو نو په 3 کالو کې که هسپتال ته به لاړې وي به موبایل بند کړه ولې بند کوي به یې هسې چې ویډیو وکړي چا څه به خبرې چا ډاکټران به ناست وو هغوی به داسې ناست وو تا به وایي چې بالکل رډي به وو داسې به لکه هر یو شی داسې برابر روان وه 3 کاله کې نو خلکو ته پته ولګېده ولې دا عوام اوس راوچت شو خو د دې په وجه باندې راوچت شو چې 3 کاله کې چې کوم دی پټاقې هم نه وه خلاصه شوې. په خپله هم پاکستاني عوامو ته ووایه چې د دې پاکستاني عوامو دپاره د کومې پارټۍ حکومت بهتره دی ځکه چې هرې پارټۍ خپل حکومت کړی دی. دې دپاره چې کوم عمران خان 15 کاله حکومت نه کړی دا مل په د هغه پورې اړۍ ډړۍ پروت دي تر څو پورې 15 کاله حکومت د عمران خان کله وکړو د عوامو ته پته ولګي چې یاره الان کې دې حکومت د 15 کاله سرته ورسو دا صحیح دی او که نه ناصحیح دی. دوی د پکار دي پاټو سیاستدانانو والا هر یو لا چې 15 کاله دا سړی حکومت ته حواله کړي ته او حکومت د 15 کاله مخ په وړاندې بولي دې عوامو ته پته ولګي چې دا سړی روغ دی او که نه دې ځان خپل مفاد لپاره لګیا دی. دفاع د حکومت نامطمئنې او که نه یې دفاع حکومت نه خو مخکې خلک مطمئن دي اوس هم مطمئن دي ځکه چې د حکومت داسې ښکاره شانتي دی په ډاګه دی لکه خالص دی او لکه په ډاګه مطلب دا دی عوام چې راوستي لکه عوامو راوستی دی او عوامو خوښ دی ځکه یې راوستی دی چې مخکې به لکه داسې سیسټم نور چلېده اوس چې کومه داسې غلا غلطیانې اخوا دېخوا لکه په دې حق باندې لکه خلک عوام ډېر برابر رواني بل د دې عوامو خوښ دی نو چې د عوامو یو شی خوښ دی د نور دا په کار دي چې اوس مثال په طور د 10 کسانو یو شی خوښ دی د یو له دا په کار دي د 10 سو یو پیره مضبوط شي ودرېږي چې راشه موږ د 10 سو چې کم طرف ته ډېر شي خلک هغه طرف ته لاړ شي. اوس مثلا لکه کوټي خان اوس ابه یو مخکې پیره باندې چې کله سیټ وګاټو نو دی لاړ ایسته د نواب شریف سره چې کوم دی هغه دغه وکړله نو ته وایي د عوام تعلیمېږي ستا د عوام خفه نه شو تا به اوس دا سیټ بیا ګټلی او چې کله د هغه سیټ وګاټو تا به په ځای ودرېدلی چېرې د عوام ټول پښتونخوا کې د یو پارټۍ له دا ووټ ورکړی دی راشه زه په ځای کېږم هسې نه ما ته دوی زړه کې داسې را نه شي مثلا نو چې ده ووټ هلته ورکړو نو ته څه وکړه زه په تېر شوي الیکشن کې خلکو داسې په ډاګه پرېښوستو چې هغه کار یې په تېر شوي الیکشن کې راویستو. یو شمېر ځوانان د ملک نه بهر تلو باندې مجبوره دي. تاسو به لیدلي وي ایرپورټ کې چې کومه ګڼه وي نو حکومت د هغې دپاره څه خاص په ملک کې منصوبه نه جوړوي انډسټري کارخانه وغیره ځکه چې هغوی خپلو کې یو بل کې نښتي دي په کار چې عوام ته توجه ورکړي څه پیغام ورکړي. نو لومړنی پیغام خو دا دی چې دا کوم سړی به جیل کې دی که نه دې سړي به براح راست د عوامو د بار نه ولې دا خوښوي په یورپ ملکونو خوښوي په اماراتو خوښوي په هر ځای کې دی ولې خوښوي دی په دې په وجه خوښوي چې ده به د پاسپورټ وایي چې لږ زور لګوم چې د پاسپورټ قدر پیدا شي. د پاسپورټ لکه دا کاغذ نه د انسان یادو چې دوی د پاسپورټ کاغذ ګوري چې دې به قدر پیدا شي ولې به پیدا شي چې زما پاکستاني بچي ته به پاکستاني مزدور ته به په یو خاصیت ګوري که زه درته داسې ویم نو زه به پخپله په سعودي عرب کې پاتې شم د انډین سړي چې مړ شي د هغه قدري د انډین سړي چې کوم دی د هغه د پاسپورټ قدري د بنګالي وي خو زما د پاکستاني نه ولې نه چې ما پسې شاته سپورټ نشته چې کوم سړي سپورټ کوه هغه سپورټ والا چې کوم دی هغه 3 کاله کې ولې د عوام ته خوشحاله شو چې هغه به کم ملک ته اولنۍ خبره به یې څه شي کوله اولنۍ خبره به یې د قرآن د حدیث کوله ویل به یاره بې حرمتي او دغه بحث به یې کوه بل چې کومه دی نو بیا به دویمه خبره د مسافر کوله. پاکستاني قوم لره څه پیغام ورکوي؟ پاکستاني قوم له خو زما دا پیغام دی یا کوم ملک کې اړۍ ګړۍ شروع دي د دې لپاره دعاګانې غواړئ چې الله پاک هغه وکړي چې کوم مسلمانانو زموږ پکې کمې پیدا وي هغه وکړي که
هر طرف ته هر اداره ده زمونږ وروڼه ده زمونږ خپله ده زمونږ چې کوم دی که حکومت دی دا هم زمونږ خپل دی خو د پاکستان د بچ کولو کوشش پکار دی چې د پاکستان عوام بچ کړی شي او د پاکستان چې کوم دی دغه حالاتو ته نظر ورکړی شي چېرې زمونږ د افغانستان چې کوم دی ښه شو بنګلادیش ښه شو نو مونږ له خو هم دا پکار دي مونږ هم اخر خفه کېږو زمونږ خپله خاوره ده چېرې زمونږ د خپل ملک لږ آباد کړو مونږ له نه دي پکار چې خپل منځ کې چې کوم دی جاخې واچو خپل منځ کې په یو راپاسو په بل باندې ګوته ږدو بل راپاسو په بل ګوته ږدو په الفاظو کې ووایه پاکستاني سیاستدانانو له دې وخت کې څه کول پکار دي پاکستان سیاستدانانو له خلاول د ترلاول دا پکار دي خپل اتفاق وکړي او عوامو طرف ته مخه کړي چې عوام چاله منډټ چاله دغه ورکړي چې هغوی هغه له حکومت ورکړي نو عوام هم خوشحاله شي هغه وزیر اعظم به په باروبار باندې چې کوم دی تجارت شروع کړي نو عوام به چې کوم دی براخلاص به بر روان شي ملګرو خپل رور یا زما سټار له اجازه ورکړي او خپل رائے ضرور کمنټ سیکشن کې منشن کړئ دی الله په امان